पर आसमान के रणा ख्वरब पदे जहान के تاسو پریشان غوند ښکاری نه می ارڅ ټیک دي که زه دا رښتیا مو ګڼم نو پته نه لګي ولې ماته داسې لګي چې خپل کور کې ته خوشحاله نه یې. دا ستا لومبۍ غلطي وه ځکه مې ته معاف کړئ. که دوباره د بیا داسې کوشش وکړو نو ښه به نه وي. که ته وې نو زه به دې بوځم هسپتال ته. نږدې دی هاسپیټل او ما سره ګاډی هم شته. ته دې بوش خبره ستاسو په دماغ کې څنګه راغله؟ زه به صرف نن شپه تاسو دلته کې پرېږدم چې سهار شي زه به تاسو وختي کور ته بوځم. कट पुतली څنګه اوس تاسو؟ ستا پیسه چې سم کېږي دته ته دلته ولې راغلی؟ هغه د ما ته فون کو خو نو زه ډېره زیاته پریشانه شوم. په کور کې خود ته ګورې نه او تا نه دومره نه کېږي چې ابو څه خوري څه نه خوري ته دومره نشي کاتی. بلکې زه څه خبره کوم خپله مرضۍ باندې خو به ته خوړلي ني چې څه تا پخ کړي ورکړي دي به هغه به د خوړلي. دا تا ته پته نه ده چې ډاکټر ډېره تیل او د تیزه مالګې نه منع کړی دی. څومره خراب در دي د صحت دپاره. تا خو ویلي چې زه به دې خیال ساتم. که ما ته دا پته و چې ته به دومره لاپروا یې نو زه به دې سره اوسېدم. ابو تاسو مه وایئ پلیز. ډاکټر تاسو سره ډېرو خبرو نه منع کړي یې. تاسو بس ریسټ وکړئ. دا والی امي ستاسو دوايي وخت شو. څه ووې درته هغه؟ هېڅ سم نه. تاسو دوايي واخلئ پلیز. ووایه څه یې ووې؟ هېڅ سم نه. دوايي والی پلیز. ته راکړه دا ماته. وبه خورم دوایي زه. کښېنه دلته راشه. رښتیا رښتیا ووایه څه یې ووې؟ غوسه خو یې نه ده کړې؟ څه زیات خو یې درته ونه وې؟ هغه هر څه وشو چې څه ماته مخکې نه پته وه. څه نوې خبره نه وه. که څه نوې وو نو ما بیا تاسو ته ضرور ویل. پلیز قربان ویم خفه نه شې. تا ته خو د هغه د عادتونو پته ده. هغه څه بل شانتې مازغه لري. هسې ښځې ته پکار دي چې د خپل خاوند په مرضۍ باندې ژوند تېروي. ته هم دغه خبره اوره که نه. څه وایي څه یې خوښ دي دغه مطابق اوسه. ایماندارۍ سره ماته یو خبر وکړئ امي. تش د ښځې فرض دی چې د سړي د خوښې ناخوښې خیال دې وکړي. څه وینا نه مخکې د هغه خولې زاویې ته ګورم. خپل څه جایز خواهش پوره کولو دپاره د هغه د ښه موډ ویټ وکړي. چېرته دې خاوند هم داسې کوي که نه؟ که نه داسې نه کوي نو د هغه په عزت کې به کمی راشي. که د هغه عزت به کم شي. ګوره بچې عقلمنده ښځه هغه وي چې کوم د خپل او خپل خاندان د سلامتۍ دپاره د خپل خاوند د مرضۍ مطابق چلیږي. دغه مرضۍ مطابق خپل ځان بدل کړي. کمکلی یا ښځې چې خپل ځان نشي بدلولی او غواړي چې خاوند یې د هغې په رنګ کې رنګ شي. داسې ښځې خپل حیثیت کم کړي او چرې هم کور نشي جوړېدی. یوازې پاتې شي په دنیا کې.
ته داسې هیڅ ونه کې بچې په احتشام باندې ځان پوهېږه دې کور ته او ما ته ستا ډېر ضرورت دی بچې اوس خو دې تسلي وشوه که نه چې کم از کم هغه ټیک دی ستا ډېره شکریه آمنه تازه هسپتال ته بوم تلم او واپس تیم راوستم څنګه خبرې کې تا هم زموږ دومره خیال ساتلی دی څومره پیرې ته زموږ کور ته روټۍ راولېږله او چای به دې م رالېږله د خپل خاوند خبرې په زړه مه اخله هغه د خپل پلار دپاره ډېر پریشانه دی ځکه یې په تا غوسه وباسله بلکې کوشش کوه چې د هغه د زیات نه زیات خیال وساتې څومره لږ یې ته چې ستا یو خوږ مشر دی هغه دې ستا د سخرګنې ولې نه زه دا کمی ډېره محسوسوم په احتشام د نور پوهېدو ضرورت نشته چې څونه پې پوه شوی یم دا کافي ده امي بس اوس زه دا ویل غواړم امي چې خپل ځان بدلولو دپاره خپل ژوند نه دی خرابول پکار د خاوند هېڅ اعتبار نه وي هغه هم ماته دا ویلي دي چې هغه په 2 منټو کې دننه ما له طلاق راکړي او رخصته مې کړي که دا تعلق دومره کمزوری دی نو کم سے کم د دې تعلق دپاره زه خپل ځان خو نشم بدلولی که نه څه احتشام تا ته د طلاق یې درله ویلي دي یا زما خدایه تا دا خبره خپلې مور ته خو نه ده کړې او مې وې یا زما خدایه او اوس مې ورته ووې تاسو خبر یې هغې چې دا واورېدل دومره حیرانه شوه چې خپله دوایي خوړلې میر کړل تاسو خفه کېږئ مه تاسو د لور مهرالنسا په شان کمزورې نه ده ما له خپل حق غوښتل راځي پلار کله چې لاړ شي او د خپل خاوندانو بد وي هغه ډېرې کمزورې جینکې بس تاسو دعا وکړئ چې زه چېرته کمزورې نشم خوشحاله اوسئ الله دې ټول عمر کور آباد ساته پته نشته چې الله پاک به زه په کومې نیکۍ خوښه کړې چې هغه ته زما کور ته راولېږلې زما دعاګانې به ټول عمر تا سره وي خوشحاله به الله به دې آباده ساتي بس شابې اوس دا هر څه وخورې لږه ساه واخلې د خدای پاک ډیر شکر ادا کړي د پریشانې خبره نشته تاسو ته د احتیاط ډیر ضرورت دی تاسو به د دې د دوایي او د خوراک ډیر خاص خیال ساتئ زه تاسو له ډایټ چارټ در کوم تاسو په هغې باندې په سختۍ سره عمل کوئ او 3 ورځې پس به تاسو دې دلته راولئ دوباره د ټیسټونو دپاره راځه अस्सलाम वालेकुम अबू वालेकुम अस्सलाम اوس تاسو طبیعت څنګه دی اوس می طبیعت ښه دی ابو تاسو آرام وکړئ ابو دوايي به په سره اخلي کو بو سره زه راغلم نه تاسو پرې دی تمام د کالج نه وخت کېږي ته زه به وکړم نه ما سره لا ټایم شته زه ول راغلم او ناشتم راته وای تاسو په آرام کښېنئ آرام وکړئ
مو پکارو ما تا ته ویلو کنه چې ما ته ستا د مدد ضرورت نشته ما سه مې ډاکټر نه تاسو کړی چې ته په غانا کې سوار کم او سوار نه کم زه په خپل تیار دا ته په کوم انداز کې خبرې کې ما سره ما څه کړی دي ما کله ویلي چې تاسو کړی او بیا هم زه ټیک وایم تا در څه کولم ضرورت نشته چې څه کولی زه به وکړم او هسې ما ته پته لګېدله چې هغه صرف زما ابو دی ماله د ابو دپاره د بل نه تمه نه ده پکار د احد دې سره داسې خبرې ولې کوي ته کالج ته زه په تا ناوخته کېږم چې سم وي زه په خپله وکړم او بیا هم زه ټیک وایم تا در څه کولم ضرورت نشته چې څه کولی زه به وکړم او هسې ما ته پته لګېدله چې هغه صرف زما ابو دی ماله د ابو دپاره د بل نه تمه نه ده پکار زه لږ ساعت کې در رسېدو والی یم تاسو داسې وکړئ چې فایل راوالئ او زما په میز باندې کښېږدئ تھینک یو واخله راغله چې 2 منټه سیز څه لیټ شي چې ته اسمان په سر اوچت کې 2 منټه نه پوره نیمه ګنټه لیټ یې د خپلې ملګرې وجې نه ما تاسو ته وی چې د هغې نه تپوس وکړې دا خو مې درته نه ویلې چې لاړ شي او هغې سره په هسپتال کې کښېني شیراز ته په خپله سوچ وکړه هغه په هسپتال کې یوازې وه د هغې خاوند خو ځان سره هغه بوتل یې نه وه بل د هغې غریبې فون یې نه اوچتو هسې زما دا خیال و چې ستا ته صرف د خپل هسبینډ نه مسله ده نن راته پته ولګېده چې تا ته د نورو خاوندانو نه مسلې دي زه ټوکې نه کوم هغه په رښتیا ښه خاوند نه دی هغه غریبه ډېره پریشانه وه هغه دا سوچونه کو چې زه ورسره یم غریبې ته یې غوسې هم کولې چې هغه د سخر خیال نه ساتي غریبه ټوله ورځ هغې سره لګیایي بیا هم داسې خبرې اوري لګیایي دا د خاوندانو غوندې سړي چې یي که نه د دې خوشحالول اسان کار نه هسې دا ته ما ته وایې که نه د خپلې نوې واده شوې ملګرې باره کې وایې نه ستا دپاره او نه د خپلې ملګرې دپاره د خاوند خبرې کوم عجیبه دی هسې زما ډېر بدي شي داسې خاوندان چې د خپلو ښځو ریسپیکټ نه کوي د چا مخکې هم د هغې بېزتي کوي دا د هغې ذاتي مسله ده ته زما په خیال ډېر زیات سوچ کوې د دې باره کې let them solve their own problems ته صرف خپل باره کې سوچ کوه دا خو ده هسې څه کوي د هغې خاوند په انجیو کې کار کوي د نورو دپاره ښه او د خپلې ښځې هېڅ خیال نه ساتي اوس خو سره ملاوېدل پکار دي چا سره هماغه ستا د ملګري خاوند سره چې ورسره ملو شو نو دا به ورته ووایو چې تیاري وکړه وروره اوس به 2 ښځې ستا خلاف رایوځای کېږي او محاذ به جوړوي وګورئ ما تاسو له څومره ښکلې ناشته تیاره کړه زه به اوس تاسو له په خپل لاس روټۍ تیاروم او په خپل لاسونو به له سوپ هم تیاروم احده بچې د دې هر څه ضرورت دی دا میوه مې وخوړه که نه دا ډېره وه ابو ستاسو خدمت کول زما فرض دی او دومره موده پس الله تعالی ماله دا همت راکړو چې زه ستاسو خدمت وکړم اوس تاسو دا فروټ وخورئ زه تاسو له بیا مزیدار سوپ تیاروم یعنې بیا به راته پیغورونه کوئ چې راشي زما سر ته کښېني د ښځې سره په سلا باندې ما د کورونه باسي خو ابو زه تاسو ته پوره یقین در کوم چې زه به هره خوشحالي در کوم زه به خپله ذمهواري پوره سرته رسوم ما چې تر ننه پورې تاسو سره څونه بدتمیزي کړې ده ما زه به د هر څه صله در کوم
ابو چې کومه غلطي احسن بای کړې ده هغه غلطي به زه چیرې مو نه کوم. احسن خو زما سره ډېر زیاتې کړې دي. هغه زه د خپلې ښځې په وینا کور او قلم دشتې ته وویشتم. بچې یو خبره ده، تاسو دواړه رونه د یو بل نه څومره مختلف یې. خیر بچې چې څه و هغه وشو، هغه چې څه کول هغه وکړل. احده تا م یو غلطي کړې ده. هغه څه ابو؟ تا بیګا د میرالنساء سره داسې خبرې کول نو پکار. هغه د هغې غلطي و ابو، او هغې ته د هغې د غلطۍ احساس ورکول ضروري و. دا اوس ستا غلطي وه، په دې وجه تا ته احساس کول پکار دی. ابو هغې تاسو ته یو منټ بچې، چاته د څه ویلو نه مخکې په خبره ځان پویول پکار دی. ابو اوس دې ته څه ضرورت دی؟ هغې ستاسو هېڅ څه خیال نه و ساتلی. څه به شي وکړو، د پرهیز روټۍ دل درکړې، څونه پیرې مې ورته وویې پویه مې کړه، خو بیا هم ابو دا ټول د تنګولو طریقې دي، ما ته ټوله پته ده. داسې خبره نه ده بچې، ته په غلط فهمۍ کې. ابو تاسو ولې د هغې دومره طرفداري کوئ؟ د هغې په وجه خو تاسو هسپتال ته ورسېد. ولې چې غلطي د هغې نه وه، زما وه. بچې هغې ته د هر څه پته وه زما د پرهیز خوراک دی، او هغې هغه شان پخ کړی مو. ما بیا ورته غوسه وکړه او په زوره مې پې مالګه راوړه او ما ځان ته په ترکارۍ واچوله. هغه غریبه خو به ما ورټله، بیا به یې منې کولم. خو تا ته خو د خپل پلار غوسه او عزت معلوم دی که نه؟ زه اوس خفه یم چې هغه ماشومه مې ولې دومره ورټله او د هغې خبره مې ونه منله. که د هغې خبره مې منلې وه نو دا اوس چې څه دي دا به نه و. خدای مکه کو زه پالج والی وم نو ټول عمر به معذوره وم. تا د هغه جینۍ سره زیاتې وکړو، دا به منې. بچې زما په وجه د مینې دا کور مه روانوه. اوس د خفګان کولو هېڅ ضرورت نشته، په کور کې دا خبره راځي. تا ته یاد نه دي ما به ستا مور په کور کې څومره رټله، او هغې نیکبخت یې به ما ته اوف هم نه کو. نن ما ته هغه خوبي په میرالنساء کې ښکاره شوه. د ښځې خاوند لاندې باندې راځي، ښځه خفه شي مرورم شي، خو هغه غریبي چېرته تلی شي؟ په مینې پوهوه نو ومنې. زه بچې زه رضای که. دا ما څه وکړو؟ هغې غریب چوپ چاپ زما بکواس اورېدو، او ما له هغې سره خبرې کول پکار دي. ډېر غلط وکړم. جی چوټي وشوه؟ جی چوټي وشوه. ته دلته؟ आओ वली زما کور دی دا دلته به راتلم. تو خو داسې خبرې کې ته به تاسو عجوبه وکړه. ما وی چې کالج نه کله راغلی تاسو؟ ما خپل اخري لیکچر پرې خودو په دې وجه زر راغلم.
خو ګوره احد چې ته څه ځان پوهې هغه ځان پوهې کا، خو ته ما دلته کې د یو کار نه نشې منې کولی. دا زمام کور دی او د ابو خدمت کول په ما باندې فرض دی. خو ابو چرته دی؟ بهر ګرځېدو لوتی دی، دنه کور کې تنګ شوی و. او اسیم تازه هوا غستل داغه لپاره ضروری ده. دې ټایم داغه کمزوري ده، تاله پکار دی چې ته هغه سره کینی. مېرونیسا ما تاسو سره یو خبره هم کوله. خو زه تاسو سره یو خبره هم نه کول غواړم. تاسو ویل غوښتل هغه ته ووایي او ما هم تاته ویلي دي چې ته زما باره کې څه سوچم کې زه دې باره کې هېڅ پروا نه لرم. او دلته ما سره د بحث کولو نه ښه دا ده چې ته بهر ابو له لاړ شي. ډېر لرې به نه تلي، صرف دې پارکه پورې به تلي. راځې او نو لکه تا ته پته و چې زه راځم. عمر ته کله رالې؟ په دې سات څنګه بهر دی که نه زما د راتلو استقبال لیکو؟ او بهر ته روانه یم. او ها ستا لپاره به ولې تیارېږم؟ هسې دا خو به منل غواړي، واده نه بعد کافي بدله شوې ښه. یاد دي که نه چې چېرته به تلو راتلو نو څونه به لیټ کېدو صرف ستا تیارېدو په وجه. اوس د مخکې نه تیاری هسې په دې هم ماله به زما د برداشت داد راکې ځکه چې ډېره مو برداشت کړې. خو یو خبره یاد ساته چې ستا خاوند به دا هر څه برداشت نه کړي. او داسې خو کېږي که نه؟ تاسو هلکان خو خپل ګرلفرینډ دپاره څلور ګنټې انتظار کوئ او ښځې دپاره بلکل نه. یار ما ته یو خبر وکړه، زه اچانک دومره غټ شوم. څه مطلب؟ مطلب دا چې پرون چاچیم زما د واده خبرې وکړې او ته هم هغه خبرې کوې. ستاسو نه زما ازادي نه برداشت کېږي. نه عمر، سړی خو د واده نه پس هم آزاد وي. هغه ته څه فرق پرېوځي د واده کېدو او نه کېدو سره؟ نو د دې مطلب دا چې ته قید شوې. زه صحیح ده د دې قید نه خو به زه تا ته لږ ساعت دپاره خلاصې درکړم، بلکې دې دپاره خو زه راغلی یم. زه پوه نه شوم. مطلب دا چې موږ به نن مووي ګورو. نه عمر، زه چېرته هم نشم تللی. زه چېرته بهر ته ځم. ما تا ته ووایې که نه؟ چېرته؟ چا سره؟ او دا ما ته تا مخکې ولې نه ویلې؟ ما خو په دې وجې تا ته فون نه و کړی چې ما وایي ته به ما په فون به نه کړې. ما خو وایي چې زه به تا په مخامخ رضا کړم او لړ به شو. موږ به چېرته بیا لاړ شو بهر. په ما ناوخته دی، احتشام را روان دی. زه هغه سره هسپتال ته ځم. خیر دی څه وشو؟ نه څه نه دي شوی، خو دراصل او ښه اوس پوه شوم. زه څه چیزان ته کال کوم خوشخبري ورکوم. څه بکواس کې؟ یو منټ ما خبرې ته پرېږده. یو منټ خبرې ته مې پرېږده. السلام علیکم احتشام بھائی. ابو نن مې ستاسو لپاره پریزي روټۍ پخ کړې ده او که نن تاسو ماته غوسې کوئ نو زه به بیا هم تاسو له مالګه رونړم. څه خبره ده احد؟ تاسو ولې روټۍ نه خورئ؟ دا والې پیکه ده خو خوړل خو به غواړي که نه؟ نن نه پس ته به زموږ په کور کې چټپټې کھانې نه جوړېږي چې ابو ستاسو زړه نه کېږي روټۍ ته. تا خو چې زه پرون مور کره تللی وم. جی هلته تللی وم. ښه نو ستا د پلار کور تا ته ډېر زیات یادېږي. پرون ته تللی وې او نن دوی راله دلته. دراصل زه
عمر ته 1 منټ لبار لاړ شه زه درځم. ګوره روره خفه کېږه ما په عزتداره کورنۍ کې دغه شانتي نه کېږي. روزانه د خور کره په راتلو باندې سړی سر ډېر زیات بد ښکاري. ما درته ووی کنه عمر ته بار لاړ شه زه تا سره خبره کوم. زما دلته راتلل تاسو ته بدو لګېدل په ما به بده ولې لګي؟ بد تا ته ښکارېدل پکار چې خور کره احتشام ته انسلټ کې د عمر. ښه نو زه خو هغه وایم چې کم خلک وایي کومه چې د اصولو ده د بېعزتۍ دي کیسه دي چې ته راغلې هلته نه نو د ده نه یو ورځ هم برداشت نه شوه او دی دلته هم بیا درپسې راغی. زه ځم. تا ته هیڅ حق نه رسي چې राजा د ستا دپاره مې ګلدسته راوړې ده. زما مطلب دی ابوله مې ګل نه راوړل نو سوچ مې کوه چې تا له م راوړم. څوک بیماري نو د هغې دپاره او خلک روړي زما دپاره دې په کم مقصد روړل؟ هاو تا له هم څه په مقصد روړي دي. څه مطلب؟ ما چې څه غلطي کړې ده نو وګڼه چې دا د معافۍ یو انداز دی یا ستا طرف ته د دوستۍ لاس در وړاندې. ها نو ته ماته د سوري ویلو دپاره راغلی. زه ټیک ده I'm sorry چې ما بغیر سوچ نه پتا باندې الزام ولګو. زه واقعي په هغې باندې ډېر شرمنده یم. پته نشته سچویشن داسې و چې ما تاسو سره په اوچت اواز خبره وکړه په تا مې الزام ولګو. تا غوښتل تا ماله جواب هم راکولی شو خو تا ماته هېڅ هم ونه ویل. مخکې به زه ډېره زیات ته یېرېدونکې جینۍ وم. په ازاده به مې سام نه شوه اغوښتې. داسې به راته لګېدل چې اواز اوچتول یو ګناه ده. په هره خبره مې صبر کړی دی. خو اوس نه، اوس په داسې نی احد اوس په یو زیاتیم نه برداشت کوم. پوه شوې ته؟ زه م واده کوم چې زه به د نن نه پس تا سره هېڅ قسم زیاتې نه کوم. ما ته ویلو چې زما باس نی خوښ. ما درته ویلي و که نه په چا کې دومره همت نشته چې په دې کور کې ما سره په اوچت اواز باندې خبرې وکړي. زما حوصله ازماول پرېږده احتشام، دا زما هم کور دی. که ما ته میلاوېدو له زما رور راغی نو اواز ښکته دا زما کور دی، زما او دلته زما د اجازه ته څوک هم نشي راتلی. پوه شوې ته؟ او پوه یې که دی هغه رور چې سم دی ستا. بار راځه ناوخته دی.
زم واده کوم چې زه به د نن نه پس تا سره هېڅ قسم زیاتې نه کوم. چرته تللی وې عمر؟ خپلې بې عزتۍ کولو له تللی وم. ذلیل یې کړم او روې باسلم ستا زوم. څه ته سای راکره تللی وې؟ څه ووایې احتشام تا ته؟ پاگل سړی دی هغه. د سایرې رشته دې ورکوله دومره دې هم نه کتل چې څنګه خلک دی. څه وشو؟ دا ته څنګه خبرې کې؟ اوخ ووایه که نه؟ دا یې ووایي چې سایره خو پرون مې لو شوې وه، نن ولې راغلی؟ او دا یې هم ووایي چې سایره پرون بل خوا تلې وه، دلته نه وه راغلی او شک یې وکړو په هغې باندې. ما ته منې کړې وې که نه چې خویندو کره خلک روزانه نه ځي، خلک بد ګڼي. ښه نو چې څه د هغې زړه غواړي نو بس هم هغه دې کوي او موږ ته دې پته هم نه وي. تاسو پلیز هغې سره خبره وکړئ او دا تپوس وکړئ چې هغې ته چا دا حق ورکړی دی چې زما خور سره داسې خبرې وکړي، بلکې دلته یې راوغواړئ. هېڅ ضرورت نشته هغې ته په داسې ځای کې چې کوم ځای کې د هغې عزت نه وي. نور څه خبره وشوه؟ پته نشته سایره ما ته ووایي چې ته بهر کښېنه او زه واپس رالم. څه مې کړی وې، خپله خور مې ذلیله کېدل بس لیدل. ما له خو دومره غوسه راتله په دغه سړي چې ما وایي چې زه یې د دې مرۍ نه رونیسم، خو ما برداشت وکړو او که اوس داسې وشي نو بس ما بیا څوک هم نشي منې کولی. داسې خبرې خلک نه کوي زویه. هغه اوس د خپل کور مالکه ده او د ښځه خاوند په منځ کې داسې وړې وړې خبرې کېږي. موږ له خبرو کدول نه دي پکار او ته فکر مه کوه، زه به خبره کوم هغې سره او زه به تپوس کوم د سایره نه چې څه خبره وه. زما د مخکې نه شک و او ما د دې ذکر هم کړی تاسو سره، سایرې نه مې هم تپوس کړی خو تاسو دواړو زه چوپ کړم. ودې کتل چې د څه نه یېرېدم او ما غو شو که نه، کم سړي چې زما په مخامخ څه وکړل زما نه بعد به یې څه کړي. داسې هېڅ خبره نشته زویه. که داسې څه نو سایره به ما ته خامخا وي او ته هغه خو پېژنې چې هغه داسې چپ پاتې کېږي. تاسو اوس هم خپله خبره کوئ. زه خو نه پوهېږم چې د جینۍ د واده نه پس د هغې مور پلار ولې دومره یېرېږي. एकदम دې لمده پیشو جوړه شي په دې وجه خو بیا خلکو ته مکمل وشي ځکه چې څه غواړي هغه کوي. تا ټیک وې عمر، خلک یېرېږي، که نه یېرېږي نو کور نه جوړېږي. خبرې کوي جنګ نه کوي او ته فکر مه کوه، زه به خبره کوم او خبره واوره. ته به اوس سایره کره نه ځې. ولې زه ولې نشم تللی هلته؟ صرف په دې وجه چې د هغې خاوند ته ښه نه لګي. ښه نه لګي نو نه دې لګي. زه د هغه سره ملاوېدو ته خو نه وم تللی، زه سایرې سره ملاوېدو ته تللی وم او ځم به. یا الله، زما خدشات بالکل صحیح. زما لور خوشحاله نه ده په کور کې. تا راغوښته و که نه په خپله راغلی و؟ اوس به نه راځي. زما د سوال جواب دا نه دی چې خبره ختمه شوه اوس د څه سوال کولو ضرورت نشته. ما هغه ته ووې چې اوس دلته مه راځه. د هغه دپاره دومره سوچ ولې کوې؟ هغه هم د دې قابل و او هسې هم څه ماشوم نه دی، ځوان زلمی دی. زما د ښځو د سړو دومره ناسته پاسته خوښه ني. څه تعلق دی ستا ورسره؟ ولې تا په کلاره نه پرېږدي؟ رور دی زما، نامحرمه دی، د تره زوی دی، دی کزن دی. ستا په ویلو سره ستا رور نشي جوړېدی. او وینا سره څوک رور کېږي خو نه، ګڼلو سره روري. زه هغه خپل رور ګڼم. تا ته ډېره ښه پته ده چې هغه زموږ په کور کې لوی شوی دی. زما دپاره خو هغه رور دی که نه؟ بیا هم که ته بد ګڼې نو زه به یې منې کړم چې هغه دلته نه راځي. او ها په دې هم پوهېږه چې عزتدار وروڼه د خویندو په کور باندې نه کینی او دا څه طریقه ده چې احتشام ته نور د هغه انسلټ مه کوه. رور دی زما. هماغه دی؟ دا امی دی. اوچت که ورته ووایه چې زه اوس خبرې نشم کولی. هلو امی، زه وروسته خبرې کوم. زه بیزي یم. د خدای په امان.
हेलो हेलो अस्सलाम علیکم زه د سایرا مور خبرې کوم وعلیکم سلام تاسو ټیک خو یې زه بالکل ټیک یم سایرا کوم ځای ده زه هغې سره خبرې کوم هغه سایرا خو چرته احتشام سره بهر تللی ده چېرته تلې ده تاسو زما لور سره څه کوئ عمر ما ته هر څه ووې نه خورې داسې هېڅ خبره نه ده هغه تاسو ته به ضرور څه غلطفهمي شوي ګنې احتشام خو د زړه ډېر ښه دی بس نن سبا لږ ټینشن کې دی ځکه غوسۍ سایره چې راشي نو ستاسو خبره ورسره زه کوم هغه که د غوسې ډېر هم تیزي خو زما لور هم څه هغه دغه نه ده سهار به زه درځم تاسو سره خبره کولله تاسو له عمر سره داسې نو کول پکار خورې زه تا نه معافي غواړم د خپل زوی دپاره اصل کې ما تاسو ته وویل چې نن سبا لږ ټینشن دی ځکه لږ غوسۍ نن سبا ګنې هسې خو هغه د طبیعت نه ډېر ښه دی هر چا سره ډېر ښه تعلقي د ټولو خیال ساتي زه څنګه دا ومنم بېشک عمر زما زوی نه دی خو ماله زما د زامنو نه زیات دی زه دا چرم نشم برداشت کولی چې تاسو زما لور یا عمر سره غلط سلوک وکړئ خورې ته زما خبره خو واره ستاسو غوسه په خپل ځای ټیک ده زه به احتشام پوهېږم هغه سره به زه خبره کوم او زما یقین وکړئ آینده به زه تاسو ته د شکایت موقع نه درکوم پکارم نه ده تاسو لوڼو والی یې ته په خپله ښه پوهېږي چې د لوڼو درد څه وي هغه په مونږه بوج نه دی مخکې ته په خپله پوهېږي چې زه څه ویل غواړم خداحافظ هلو تاسو زما خبره خو یا الله یا الله خپل رحم وکړي تا په احتشام څه شوي دي ولې کوي داسې